الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. مخکې آیاتونو کې تذکره د دې و چې دا ټول هر څه د الله تابع دي، نو اے انسان ته هم د الله تابع شه. په عالم کې یو الہ دی، دو نشتی، نو د هغه یو الہ بندگی پکار ده. د الله دپاره د الله په اختیار کې دي هغه څه چې اسمانونو کې چې په ځمکه کې دي. د الله دپاره دین مضبوط دی، دین همیشه دی. تاسو باندې چې کوم نعمتونه دي نو دا هم د الله د طرف نه دي. تکلیفونه لرې کوونکی هم الله دی. دارنګې تاسو له چې څومره د دنیا فایدې دي دا یې درکړلي، د ځمکې نه یې سر اخیجولی، څه مال و دولت دی. دا ټول داسې دي چې الله درکړلي، نو د الله برخه پکې پکار ده. د الله نه سوا د بل چا برخې پکې مه ګرځوئ. بلې دا خبره کړو چې دا څومره کائنات کې چې څه دي دا الله رب العزت پیدا کړلی، دا مخلوق دی. نو په دې کې بیا ملائک دي، هغه تاسو هغې ته د الله لوڼه ولې وایئ؟ د الله لور نشتی. نو په یو خاص انداز باندې تذکره د دې کوي چې په خپله په لور خفه کېږي او الله ته نسبت د لور کې دا بل قسم رد کوي په هغې باندې. دویمې رد کو په دې باندې چې الله دپاره لور بالکل نشتی. سبحانه پاک دی الله د لور نه، د بناتو نه الله پاک دی، د ولد نه الله پاک دی، د شریک نه الله پاک دی. نو ورپسې د خلکو تذکره کوي چې دا څومره چې دي الکان دي که جنکۍ دي الله پیدا کړل. نو کله چې دی له زیری ورکړی شي چې لور دي شي ده، جنۍ شوې ده، نو دی بیا خپي سوچونه فکرونه کوي چې څه چل ورسره وکړم، ځان سره په ذلت باندې وساتم که نه په دې ځمکه کې ژوندی ورخه کم. او دې کې د خلکو به داسې کول. بعضې کسان داسې وو اگر چې د کفر په حالت کې وو، هغې به دا جنکۍ به اغستې او د هغې پرورش به یې کو، هغه به لویولې. دې دپاره چې د دې جرم نه، دا کوم چې جرم دی دنیا کې جرم دی، د دې نه بچي. دا مخلوق دی، دا خو د بل څه خو نه دی، دقه یو انسان دی. دا نور څیزونه دي نو دا حلالولی کېږي او خوړی کېږي، بعضې ضرري دي مړه کولی کېږي. نو اوس دا لور چې ده نو دا خو دا څنګه چې ته انساني داسې هغه هم یو انسان. دا نسل چې چلیږي نو هم د سړي او د ښځې نه چلیږي، د هلک او د جنۍ نه رواني. نو چې کله ته دا یو طرف کټ کې ختم کې نو دا نسل کوم دی نه چلیږي.
دې دپاره خو ته تیار یې چې بل ځای نه دی جنۍ راولې هغې سره دې واده وکړي، لیکن چې ستا لور ده نو ته ول بل په نکاح نشي ورکولی، وینا دا وجل غواړي، نه به وجله. او ډېر واقعات دي، د یو صحابي واقع هم ده، ډېره دردناکه واقعه ده. جړل یې په خپل هم جړل، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبره کوله نو هغه هم جړل. وی چې زه په سفر باندې لاړم، د تلو نه مخکې زما د ښځې امید و، ما وی که دا هلک پیدا شي نو بیا به له دا نوم کېدی و، پرورش به کې، که جنۍ پیدا شوه نو بیا به ژوندی ښخه کړي، مړه به کړي، خبره به خلاصه شي. وی چې زه لاړم نو دا جنۍ پیدا شوه، په دې کې زما کلونه تیر شو، زه واپس چې رالم نو دا جنۍ لویه شوې وه او دې خبرې هم کولې. نو زه چې کله کور ته رالم نو دا زما د کور والو به دا اخوا دېخوا کوله، کله به پټوله، کله به دا ما وی څوک ده دا؟ وی دا ګاونډۍ ده. څو ورځې تېرې شوې، د دې جنۍ زما سره هم څه خبرې اترې وې، وړکي جنۍ وه، خبرې شروع شوې، د وړو خبرې هغه بیا خوږې مي، او بیا جنۍ هغه بیا زیاته مینه والی د هلکانو په نسبت باندې. نو دې ما سره خبرې شروع کړې وو، زما سره هم زړه ولګېد، ما به یې تپوس کاوه وخت په وخت باندې، دا به راتله مور به پټه کړ وه، کله به راغله ما سره به کېناسته، وی دا خو پردۍ جنۍ ده. نو څو ورځې یې تېره شوې نو ما ته وی چې دا ستا لور ده. بس زما حالت بدل شو، ما ولا ترتیب جوړ کو، دا مې روانه کړه او بوم اطلاع ځنګل ته، او هلته کې مولا کډه وکنسته، او دا ما ته وی دا څه کوې بابا، دا څه کوې؟ کله د هغه ځای نه خاورې راوتمبېږي زما په ګیره کې ولګي، نو زما په جامو باندې ولګي، نو هغه زما جامې ټک وایي، بابا جامې اسخا شوې، ګیره کې دی خاورې ولګېدې، نو دغه لګیا وه. بیا یې وی چې کله هغه ځای پوره شو ما واغسته او دا مې پکې ودروله او خاورې مې پې له پاسه واچولې او دې دا چغې والې چې ما مه خښوه، زه څه نه غواړم. هغه خبرې ټولې داسې دي چې هغه د غم خبرې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو مبارکو نه هم اوښکې بهېدې. صحابي هم وایي چې الله ما ته معافي وکړي که نه، دا د کفر هغه حالاتو چې هغې کې دا کسب به کېدو، ام یدسه فی التراب، په خاورو کې ژوندی ور ننه باسي، ژوندی یې ښخه کړي. ورپسې تذکره کوي د دې دا خلک چې څومره لګیا دي ظلمونه کوي. یو دنیا کې دغه ظلمونه دي، ژوندی جینکۍ ښخوي، بچي وجني، څه کوي او څه کوي، دا ټول ظلمونه دي. د دې نه د ټولو نه غټ ظلم هغه شرک دی. د الله سره نور حصادار کول دي، د الله صفت هغه بل چاله ورکول دي. څنګه چې الله رب العزت څه کوي نو د مخلوق ته مو یاد دیم کولی شي. وي چا نوم کېښود شهید دی یا شهیده ده، وایي دا ټک پټک کار کوي. ښه مخکې تیر شو، ټک پټک هلته کې کن فیکون، اقه خبره اقه ټکی راواغس او هغې مخلوق له ورکو. دغه صفت خو د الله و چې ټک پټک باندې کار کوي، ټک پټک باندې کار خو الله کوي او بے اسباب وی کوي.
او دلته کې د مخلوق دا هم خلکو رواغس نو ټک پټک پلان کې شهید دی، هغه چې لاړ شي نو ټک پټک کار کوي، کله ښځه ده ټک پټکه شهیده، نو دا دې چې لاړ شي نو ټک پټک د سړي کار کوي. دارنګې دا الله رب العزت او صفت دے اوریدل بے اسبابو، دې ځنا سړی आवाज کوي یا پیر بابا را مدد شي یا لوی ځوان را مدد شي وغیرہ وغیرہ، د دا خیال لري چې هغه زما د आवाज اوري، هغه ما اینی کله وي پیر چې دی نو هغه خپل مرید دای په نظر کې کله وي زر میله کې زر قدمه کې چې کله مرید را رواني پیر ته پته ولګي یاو مرید را روان دی، کله دی پیرانو ځان له خپل قسم جوړولې خلکو کې دا اثر پرېسته چې او زه په غیب باندې پوهېږم، زمانه سپټ پناه نشتی، د مرید حال زمانه پناه نه دی، دا خبرې د دې کولی او خلک هم لګیا دي. د اورېدو صفتي، د لیدو صفتي، دارنګې د کولو صفتي، دا ټول داسې دي چې دا الله رب العزت یې کوي نو بې اسبابو یې کوي. دقه صفت چې ته اخلي او مخلوق له ورکې، مخلوق د اسبابو لاندې کار کولی شي، اسباب شتي طالب کارو کی چې اسبابو کې هغه د انسان په وس دس کې نشتی تعالی نشي کولای. بچی ورکول، اولاد ورکول دا د الله کار دی، لیکن خلکو وی پلان زوی ته ضرورت نو پلان کی بابا لاړ شه، جنۍ ته ضرورت نو پلان کی بابا لاړ شه، او دی بعضې قبرونو کې هغې کې زانګوګانې به لګېدل وې یو دور کې، نو نینځکه یې پکې ښودې وه، دا زانګو دا په دې کې دا کېده او ډېله ټالۍ ورکه لور به دې وشي، کله دې کې کاڼی کېده او دا زانګو هلته کې ویسه او هلته کې ځوړنده کا او هلته کې وزانګوه، الله به څه دی پیر بدله زوی درکړي، کاڼی به پکې کېښو نو کاڼي باندې زوی او نینځکه یې پکې کېښود نینځکې باندې جنۍ لور، دا د خلکو عقیدې وي. او دلته کې د پخوا به منګیو کودرین د هغې غاړې به دغه کړ وي، هغې ته به پړی اچولی و، هلته کې به وډکې پورې غوټه کړی و، تار به پورې پړی پکې غوټه کړی و، هغه به یې ویوړ هلته کې قبر سره خوا کې به یې خښ کړ او دا غاړی به ورسره کېښوده. مطلب دا دی چې ماله میخه پکار ده او که ماله لنګه پکار ده، نو دغه شی به وکړو. دا ټولې قصې داسې قصې دي چې دا ټول د ظلم دي، د شرک دي. کله به لاړ شي هلته کې نو کاڼی به راخلي نو په ځان باندې وایي، ولې په دې باندې سړی جوړېږي. دا مختلف خلق قصې دي. بعضې خلک به کاڼی به راواخلي جبه په ښځه باندې کېږدي او هلته کې ټکۍ به لکه جبه چاته چا ټکوله، دا چاته عقل دی چې څه پوهه څه عقل چا کې شته کې نشته، جبه د ټکولو شی نه دی، ته جبه ټکوي او یې په قبر باندې ږدي، په بل کاڼی ګیټۍ پسې راغلی په قبر باندې ښځه باندې جبه ږدي، یا د هغې په بل کاڼي باندې جبه ږدي او بله ګټه وله راپېږي چقی جبه ټکوي چې دا سبق مرانی شي، هلکه مرانی شي که خخ چاړه شي، جبه خو چې د کټ کړه جبه د خرابه کړه دې ته خو سړی چاړه کېږي. خلک لګیا دي دا کسب کوي، خو په زوره به نه پرېښود، هسې به دغه به یې کاو چې چل به یې کاو ورسره، یا په زور ول راپرېږدي چې پته ولګي که نه چې ښه شي.
چا به څاروي وو، وی څاروو باندې طبق راغلی، په دې باندې بله بیماري راغله، دا بوز هلته کې پلانکي بابا ده، او د هغې نه چاپېر وچورلوه ښه به شي. بابا دا قصې کوي. کله د څاروو نورې مرضونه دي، کله یو څه دي کله بل څه دي. وی دا ویسه بوزه هلته کې میخه ده، هلته کې وګرځوه بیا پسې سنګان و پسې بیا رواني. دا د خلکو قصې وي. دا ټول د شرک خبرې وي. ډېرې خبرې داسې دي چې هغه ختمې شوي دي، لیکن ډېرې اوس هم پاتې دي. بعضې داسې دي چې هغه موږ ته معلوم هم نه دي. دی د شرک، لیکن الله رب العزت خلکو له مهلت ورکوي. قیامت را روان دی، مرګ را روان دی، مخکې کېدل رستو کېدل پکې نشته. کوم وخت چې الله مقرر کړی په هغې باندې وي. او دا خلک کم چې د الله رب العزت دپاره کم ناروا وي، الله رب العزت ته معلوم دي. الله یو د دغې په وجه باندې د جهنم ته به ځي. دی وایي زما دپاره به جنتي، نه جنت نه دی، جهنم. مخکینی امتونه تیر شي دي. قرآن کریم الله یې را لېږلی مې دی دې دپاره چې اختلاف ختم کړي. دې دور کې الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قرآن کریم نازل کو دې دپاره چې اختلاف ختم شي. وس دلته کې خلق رالو په قرآن کریم کې اختلاف شروع کو. خبره کې قرآن کریم کې صفا خبره وي، وای نه دې مطلب دا نه دی. عجیبه خبره ده، دې مطلب دا نه دی. نو کم چې صفا حکم دی، صفا خبره ده، هغه ته لرې کي، بله خبره پکې راوړي. قرآن کریم معنوي طور باندې لګیا دي خلک په قرآن کریم کې تحریفونه کوي، اختلافونه کوي. الله به فیصله کوي. قرآن کریم فیصله کړل وسو، لیکن عملی فیصله الله به کوي. ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم، کچری الله رانی ولې د خلق لرا په سبب د ظلم د دې ما ترک علیها من دابه، نه به پرې خو دی په دې ځمکه باندې سزینده سر. دا هر یو مشرک د رانیو قابل دی، چې کله شرک کوي د رانیو قابل دی. دنیا کې زمونږ کم چې بعضې خبرې دي په هغه کې موږ شرک نه منو، خو زمونږ یې که نه زنانه دا په هغې کې د هغې خاوند دی. اوس هغه خاوند د زنانه کې بل شریک نه مني. کچرې دغه څه شي نو یا ځان وجني یا بل وجني. لیکن چې د الله دپاره شي نو الله دپاره یې مني. دارنګې ستا کوټه ده، اګر دا زما ستا سره شریکه ده، یو سره به دعوو کي، هغه سره به کیس کوي، هغه سره به بیا مرګونه به کوي. نو لویش ځمکه ده، په هغې باندې قبضه کړله، په هغې باندې دعوه کړله، د لګیا په ځمکه باندې. او وی هم سړی چې مري نو یا په ښځه مري او یا په مال باندې مري، جایداد باندې مري. دا خبرې جوړ کړلي. دا ولې دا د خپلې دي، ځکه کم چې د الله دي نو هغې کې دی لګیا دی کوي، ظلمونه لګیا دی، شرکونه پکې کوي. نو هر یو شرک چې هغه د انسان په لحاظ سره شرک دی نو دی په هغې باندې مرګ کوي. نو ولې چې د الله په لحاظ سره شرکي نو الله په دې باندې تا داسې پرېږدي سو. الله حلیم ذات دی. ښه لګیا دی، موږ څومره مخالفتونه کوو، د ورځې او د شپې کوو، مخالفتونه دي، د الله نافرمانیانې دي. لیکن الله رب العزت څوک دغسې رانسي نه چې دغسې راونسي. الله ما مهلت درکړلی، ځه را روانه وي، وروسته به راځې ماله، ځای ځای دې کنډول دی. ما ترک علیها من دابه، نو نه به یې پرېښودي په دې ځمکه باندې څه زنده سر. ولکن یؤخرهم، لیکن الله رستو کوي دی لره الی اجل مسمی، دا نیټې مقررې پورې. فاذا جاء اجلهم، نو کله چې راشي نیټه د دې، لا یستاخرون ساعتا، نو نشي رستو کېدی یو ساعت، ولا یستقدمون، او نه مخکې کېدی شي یا رستو کېدی نشي، لکه څنګه چې مخکې کېدی نشي. ویجعلون لله ما یکرهون،
او ګرځي دي د الله د پاره هغه څه چې دي بد ګڼي، ځان د پاره بد ګڼي او د بل د پاره وای دا ستا شو. دا خلک ځان د پاره یو شی بد ګڼي نو بل له ور کوي. نه مسلمانی پدې کی چې هغه د ځان د پاره څه خوښي نو د بل مسلمان رور د پاره بم اخوخه، دې ته مسلمانی وي، دې ته ایمان وي. نو دې د بل د پاره ځان د پاره نه خوښي، د بل د پاره خوښي. ایو سړیو مړ شو ځامنې پاتې شو نو په هغه باندې قرضې مو وي او په هغه د نورو خلکو باندې قرضې وي، سنقد مال جیداد وغیرہ دامو. نو تقسیم تکې ناسته رونه لګیا دي، آیو وای دا پلان کې ځای پکې د چا شو، ویای دا زما شو کنه، دا پلان کې قرض چې په هغه باندې دومره لاکھ روپۍ دا پکې د چا شو، وی دام زما شو، دا پلان کې شی پکې د چا شو، وی دام زما شو، پلان کې سیری دا، پلان کې کوټه دا، پلان کې پټه دا، پلان کې دا دی واغه دی، دا چا شو؟ جو کسان لوګي غلی شي دی چې زما شو ځه. ورپسې راغی په بابا باندې په دادا باندې دومره لاکھ روپۍ قرضه ده د پلان کې، دا د چا شوه؟ وای هر یو به زه وایم چې دا زما شوه، سو زه تاسو مو وایئ که نه، یو پکې تاسو وایئ، دی په چل باندې ښه پوهېږي، کم چې د فایدې دی نو هغه دا زما شوه، کم چې د نقصان دی هغه دا د ستا شوه. دې ته مسلمانی نه وایي، دې ته ایمان نه وایي. ځان د پاره چې څه خوښې نه بل د پاره خوښ کا. او مسله دغه ده کې چې وارث چې دی نو هغه په هر څه کې شریکي ښه، هغه به په قرض کې هم شریکي، نو هغه چې چا باندې قرضې دي نو په هغې کې به هم شریکي، نو په نقد کې به هم شریکي، نو په پټو کې، په جیداد کې، په کوټه کې به هم شریکي، هر څه کې به شریکي. چې د دقې کم چې مړ دی د هغه چې څه پاتې دي، که هغه اغوستلې جامې دي، که د هغه ستن او تار دی، ستن او تار یې هغې کې به هم دا ټول حصه داري د هغې حساب کتاب. ستن خو تقسیمیږي نه، یوه ستني او کسان دوه درې نو تقسیمیږي خو نه، چې نه تقسیمیږي نو څه به کوې؟ د هغې دپاره خبره بیا دایي چې دا یو شی ته واخله نو هغه بل به زه واخلم، د دې په مقابله کې د دې قیمت کې چې دا به زه واخلم، یا دا قیمت کوي، قیمت یې کوي نو د دې دومره پیسې شوې، دغه پیسې تقسیم کوي. شی بهر خرڅوي که نه یو تنې اخلي، هغه ته به حساب شي. نو ویجعلون لله ما یکرهون، ګرځوي دي د الله دپاره هغه چې په خپله بد ګڼي، څه وایي د الله لونه دي وایي، د الله شریک دی وایي، الله ولا حصہ ورکړله، برخې ورکړله وایي. وتصف السنتهم الکذب، او جوړی جبې د دې دروغ، ان لهم الحسنى چې د دې دپاره به جنتي، لا جرم خامخا ان لهم النار، یقینا د دې دپاره به جهنمي اور وي، وانهم مفرطون، او دې له به پکې دکې ورکولی کېږي. تالله په الله قسم لقد ارسلنا الی امم، یقینا لېږلي موږ الی امم هغه مختلف ډلو ته، من قبلک ستانه مخکې څوک پیغمبران یو لېږلي، فزین لهم الشیطان اعمالهم، نو ډولې کړلی دي ته شیطان د دې اعمال، شیطان دې ته د دې عمل نه ډولې کړلي، ښایسته کړي دي، فهو ولیهم الیوم، نو دغه شیطان د دې نن دوست دی، ولهم عذاب علیم، دې پاره دی عذاب درناک. دغه شیطان د دې په دنیا کې دوست دی، دنیا کې ورته دا شونه ښایسته کړلي، دوستانه تعلقات دي د شیطان سره، او چې کله قیامت شي نو هلته کې به د دې لپاره عذاب درناکي، شیطان دپاره به وي، د دې لپاره به وي. دارنګې لهم فزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان ورته دې اعمال ښایسته کړلي، ډولې کړي دي، فهو ولیهم الیوم، نو دغه شیطان نن ورځ د قیامت په ورځ باندې هم د دې دوست دی، د دې ملګرتیا د هغه سره ده. شیطان مخې ته روان دی نو دوی ورپسې هم روان دي جهنم ته ځي، ولهم عذاب علیم. وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم، او نه دی نازل کړی موږ تا باندې قرآن مگر دې دپاره چې وضاحت به کې ته دي ته، الذي
الذی اختلفوا فیه هغه چې د خلکو اختلاف کړل په هغه کې وهدن او هدایت ته دا قرآن کریم ورحمتن او رحمت ته لقوم یؤمنون دا قوم لپاره چې ایمان راوړي د خلکو لپاره دا هدایت ته او رحمت ته قرآن کریم راغلی د لپاره چې پیغمبر به د بیان وکړي نو دا خلکو اختلاف به ختم کړي نو دا داسې خلک راغلی چې هغې قرآن کریم کې نور اختلافونه شروع کړه قرآن کریم د اختلاف ختمولو دپاره راغلی راشه دې باندې کښېنه لږ سوچ پې وکړه په قلاله باندې سوچ دواړه طرف ته وکړئ والله انزل من السماء ماء الله هغه ذات دی چې رالیږلي دي راورولي اسمان نه اوبه فاحیا به الارض بعد موتها نو ژوندي کړله په دې باندې ځمکه وروسته د وچېدو د دې نه ان فی ذلک لآیة لقوم یسمعون یقینا په دې کې خامخا نښې دي دا قوم دپاره چې اوري هر یو شي کې یوه نښه ده کم یو سړی چې کم یو شي ته ګورې هغې کې نښې دي ورپسې وروسته نور دلایل ذکر کوي د توحید ولو یؤاخذ الله الناس کچر الله رانیولی دی خلقو لرا بظلمهم په سبب د ظلم د دې شرک د دې ما ترک علیها من دابه نه به یې پرېښودي په دې ځمکه باندې څه زنده سر ولکن یؤخرهم الی اجل مسمی لیکن رسو کوي الله دې لره دا نیټې مقررې پورې فاذا جاء اجلهم نو کله چې راشي نیټه د دې لا یستاخرون ساعتا نه به شي رستو کېدی یو ساعت ولا یستقدمون او نه به مخکې کېدی شي یا لا یستاخرون ساعتا نه به شي رستو کېدی یو ساعت لکه څنګه چې مخکې کېدی نه شي ویجعلون لله ما یکرهون او ګرځي دي د الله دپاره هغه څه چې دي په خپله بد ګڼي وتصف السنتهم الکذب او جوړوي جبې د دې درو ان لهم الحسنى چې دي یقینا د دې دپاره به جنت د دې دپاره به ښه حالت لا جرم خامخا ان لهم النار یقینا د دې دپاره به جهنم د دې دپاره به اوري وانهم مفرطون او دې له پکې دکې ورکولی کېږي تالله په الله قسم لقد ارسلنا الى امم یقینا لېږلي موږ پیغمبران الى امم هغه مختلفو ډلو ته ستانه مخکې فزین لهم الشیطان اعمالهم نو ډولي کړلی دی خلکو ته شیطان اعمال د دي فهو ولیهم اليوم نو دغه شیطان نن ورځې د دې دوست دی دوستانه تعلقات یې ورسره شروع کړلی دنیا کې ولهم عذاب علیم دې دپاره د عذاب درناک وما انزلنا علیک الکتاب او نه دی نازل کړی موږ په تا باندې کتاب الا لتبین لهم مگر دې دپاره چې ته به وضاحت کې د خلکو ته الذي اختلفوا فيه هغه چې د خلکو اختلاف کړلی په هغې کې وهدن دا قرآن کریم دا کتاب هدایت ته او رحمت ته دا قوم دپاره چې ایمان راوړي والله انزل من السماء ماء الله هغه ذات دی چې راورولي د اسمان نه اوبه فاحیا به الارض بعد موتها نو ژوندي کړل په دې باندې ځمکه وروسته د وچېدو د دې نه ان فی ذلک لآیة لقوم یسمعون یقینا په دې کې خامخا نښه ده د قوم دپاره چې اوري قبلی الله رب العزت دې موږ له قرآن و سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي اللهم قنا عذابک یوم تبعث